نن چې زمونږ کومه موضوع ده اول خو د دې موضوع عنوان زده کې دا ځان سره ولیکې. عنوان عام طور باندې زمونږ خلک هغې داسې وایي رفع یدین، هغې څه وایي رفع یدین. نو د ټولو نه مخکې به مونږ او تاسو له دا پکار دي چې مونږ دا عنوان صحیح کړو، دا لفظ داسې نه وایو. رفع یدین معنی د لاسونه اوچتول، مونږ خو مانځه کې لاسونه نه اوچتو، نو لہذا نه اوچتولو ته ویل کېږي ترک رفع یدین. نو دې له به بره عنوان ورکې ترک رفع یدین، ترک رفع یدین فی الصلات. په مانځه کې د تکبیر تحریمه نه علاوه باقی مقاماتو کې لاسونه نه اوچتول. په معنا باندې پېښ وې په مانځه کې د تکبیر تحریمه یا د ړومبي تکبیر نه علاوه باقی سره لاسونه نه اوچتول، ترک رفع یدین. نو مونږ ته استاد جي فرمایلی چې دا باطل دونه مهنت کړی دی اغیارو چې هغې هغه خپل عنوان هم په مونږ مسلط کړی دی. د غټو غټو کسانو نه علماو سره به تاسو کینې او ډېر اهل علم به وي، هغې چې کله تا ته عنوان ذکر کوي نو هغې به وایي رفع یدین. نو رفع یدین نه دی، دا ترک رفع یدین دی. زما عنوان دی ترک رفع یدین، د هغه عنوان دی رفع یدین. نو که چرې خبره ستاسو راځي د چا سره نو تاسو به ورته وایئ چې یاره عنوان زما ترک دی، رفع یدین خو ستا دی، زما ترک رفع یدین عنوان دی. نو اوله خبره خو دا یاده کړئ. دویمه خبره دا ده چې ترک رفع یدین، ترک قرات خلف الامام، امام پسې قرات نه کول، امین بسر، امین په پټه ویل. یا د دې نه علاوه چې نور کوم فروعي اختلافات دي نو دا دې په باره کې زمونږ د بعضې خلکو دا سوچ دی چې هغې وایي چې دا مسله چې کوم دا فروعي اختلاف دی او دا خو زمونږ د امام شافعي رحمت الله علیه او د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه سره هم دی. نو لہذا هغه د دغه اختلاف په وجه باندې دې ته هم څه نه وایي، غیر مقلدین اهل حدیث وابیان دې ته هم څه نه وایي، بس وایي دا زمونږ د هغې سره هم اختلاف دی. تاسو ته به وروسته حواله راشي باقاعده د دې د کتابونو نه د دې عقیده د دې دا مسله دا به مونږ تاسو ته ووایو. یو رفع یدین د تقلید والا دی او یو رفع یدین د تقلید والا نه دی، د ترک تقلید والا دی. نو رفع یدین د تقلید والا هغه د امام شافعي او امام احمد بن حنبل رحمهم الله د هغې د مقلدین دی، او د عدم تقلید والا رفع یدین چې دی دا د دې خلکو دی، د غیر مقلدینو دی. د دې چې کوم رفع یدین دی دا تقلید والا نه دی. نو لہذا چې حیثیت د دواړو د رفع یدینو بدل شو نو بیا به حکم هم بدلیږي. حیثیت د دواړو څه شو بدل شو نو حکم به هم بدلیږي. د دې سره زمونږ اختلاف د اولا او د غیر اولا نه دی، ځکه چې امام شافعي یا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه رحمهم الله هغې مقلدینو پسې ودرېږي مانځه ته، نو چې هغې وایي چې تا رفع یدین وکړه هم دې مونځ کېږي، که دې ونه کړه هم دې مونځ کېږي. خو چې دې پسې ودرېدې نو دې وایي مونځ دې نه کېږي، نو دې ولې د څه حیثیت ورکوي؟ مونځ هله نه کېږي چې یا د نه واجب پاتې شي او یا د نه فرض پاتې شي، نو دې ولې حیثیت د فرض یا د واجب ورکوي. ته چې ولې درجه د فرض ورکوي د واجب ورکوي، ثبوت او دلیل به داسې راوړي چې د هغې نه فرضیت او وجوب ثابت شي. حکم ولا د فرض او د وجوب ورکي نو بیا به دلیل هم داسې راوړي چې د هغې نه فرضیت او وجوب ثابتېږي. نو لہذا د هغې د رفع یدین او د دې د رفع یدین دغه مسله یا دې نه علاوه دا نور مسایل هم چې څومره دي نو د هغې دغه حیثیت دی چې مونږ تاسو لکه داسې یو بل مثال به هم درته درکړم. اوس یو مسله ده سماع موتا، تاسو به نه مو اورېدلي. سماع موتا د مړو اورېدو او د نه اورېدو په باره کې په دې کې هم یو اختلافیه مسله ده. اگر چې بعضې صحابه کرام هغې وایي چې نه اوري، خو بعضې اکثر صحابه کرام هغې دې طرف ته چې مړي اوري. نو دا اوس یو فروعي مسله ده. نو په دې مسلې کې بیا علما مونږ ته دا اصول راکوي چې دواړه طرف ته صحابه دي، نو لہذا ته هر یو عقیده خپلې په بل به بد رد نه وي، ځکه چې که تا یو خپله کړه نو هغه بل طرف ته هم صحابه دي، نو په هغې به هم ستا چې دی تنقید راځي او صحابه د تنقید نه بالاتر دي.
چې اوس دغه پنځپیریان چې دی هغوی دا عقیده ګڼي چې یاره مړې نه اوري ټیک ده بس اړو وایم چې بس نه اوري خو چې دلته کې مونږ وایو چې اوري یې نو په ما باندې بد رد ولې وی ځکه چې زما طرف ته زم د صحابو پسې روان یم نو چې بد رد دې شروع کړل نو بیا حیثیت د اختلاف جدا شو نو چې حیثیت کله بدل شو او جدا شو نو بیا به هلته کې حکم هم بیا بدلیږي او بیا به زه تا سره په دې مناظره کوم د صحابو ترمنځ په دې مناظرې دا یاد ساتئ د اختلاف حیثیت چې بدلیږي بیا به حکم هم بدلیږي داسې د هر ځای کې ضرور نه چې کني یو سړی وایي چې بس مړه دا فروعي اختلافات دي په دې چا مناظرې کړي دا فروعي اختلافات دي په دې لا چا تیاری کړی دی دا لا څوک چې دی تیاری کوي دې ته لا څوک چې دی سټډي کوي او مطالعه به کوي نه دا فروعي اختلافات دا چې کله حیثیت ولدي د اصولي درجه ورکوي نو بیا به قاضي مولوي صاحب څه ویلي چې تقلید مساله چې دی هغې یو قسمه عقیده ګرځولې ده چې یاره ته تقلید نه کوې نو شرک درته وایي مشرک درته وایي پرون تاسو واورېدل که یاره ته مشرک یې نو چې مشرک درته وایي نو ولې وایي چې هغه د عقیدې درجه ورکوي نو چې کله مخالف ورله د عقیدې درجه ورکوي نو زما په نظر کې هم دا یو قسمه د عقیدې او د اصولو درجه دا لري نو مسله ترک رفع یدین په باره کې یو خبره دا شوه چې موضوع به مونږ تاسو عنوان به څه وایو ترک رفع یدین او دویمه خبره دا چې دا اختلاف د ائمه اربعو د څلور مذهب امامانو د هغې جدا حیثیت دی نو لہذا د هغې خو حکم هم جدا دی مونږ ورسره مناظره نه کوو اگر چې زمونږ د امام صاحب مسائل دا راجح دي پوه شوې او بیا چې کله ترک رفع یدین خبره اختلاف حیثیت د غیر مقلدینو سره شي نو بیا په دغه وخت کې د هغې حکم جدا دی ځکه چې هغې ول حیثیت د فرضو او د وجوب ورګي نو چې فرضیت او وجوب حکم ورګي نه بیا به دلایل هم داسې راوړي چې هغې نه ته فرض ثابت کې واجب ثابت کې نو اختلاف جدا شو حیثیت جدا شو لہذا د هغې حکم هم جدا شو